الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. باب قول الله تعالى: ونزع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم، وقولهم توزن أو يوزن. وقال مجاهد: القسطاس العدل بالرومية. ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط وهو الجائر. وبه قال حدثنا أحمد بن إشكاب قال حدثنا محمد بن فزيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. محترم د دې علاقې علماء کرامو د دې اطرافونه راغلي سپینګیرو مشرانو د پردې نه شاته د لرې لرې نه راغلو زمون خویندو میندو ډېره لویه د خوشحالۍ ورځ ده چې نن په دې مدرسه کې دغه عظیم کتاب په احادیثو مبارکو کې چې هغه کتاب د امام بخاري رحمت الله علیه دی، د هغه کتاب ختم دی. دا دومره حدیث دی استادانو ویله، نو دا یو حدیث هم ویلی شو، خو موږ او تاسو یې د ځان سره په دې خوشحالۍ کې شریک کړلو. خبرې به کوو، یو خو د امام بخاري رحمت الله علیه په حواله داسې یو دوه درې خوږې خبرې، او بیا دا مجلس د زنانو دی، دیو ته یو څو خبرې، او که ټیم و نو بیا به په حدیث کې هم لږې خبرې وکړو. امام بخاري رحمت الله علیه دا هغه ځوانو چې کله به یو علاقې ته لاړې
نو علاقه کې به رڼا راله او قانون دا دی چې کله یو سړی د علم یا د مال په لحاظ سره مخکې شي نو څوک یې نشي برداشت کولی. دا یوه خبره به ډېره زیاته وکړم چې د ملا سره ډېره کینئ. دا اوسنۍ خبره نه ده، خو که د ملا مدرسه مخکې شوه دا نور ملانې سته ټق او پړقړچ وي، خو که ملا لږ په پوزیشن کې مخکې شو. یوه قصه را یاده شوه، وایي د عیسی علیه السلام په زمانه کې قصه مشهوره ده. لکه دې خبرې ته غوږ دی که نه؟ خبرې به کوو، خیر دی انشاءالله، ټیم ډېر دی خو تاسو لږه ما ته توجه به برابر ساتئ. وایي د عیسی علیه السلام په زمانه کې وایي شیطان درې خره بار کړي وو. وایي په یو خر باندې کینه بار کړې وه او په یو خر باندې تکبر بار کړی و او په یوه خره باندې مکر بار کړی و، یا تکبر و یا ظلم و. وایي چا دې تپوس وکړو چې دا خرڅی په چا باندې دی اخیستونکي څوک دي؟ دا خو ناروا شی نه دي. په کینه څوک څه کوي؟ نیکۍ داسې سوځوي لکه خشاک ته چې تیلی ووې. او حدیث کې راځي چې څوک کینه کوي د ده دعا هم نه قبلیږي. او دا بیماري خدای دې موږ او تاسو معاف کړي، خو په دې ښځو کې ډېره زیاته وي. د شیطان خبره خو بل شان وه. و شیطان جواب ورکو، سپیکر دی، د سپیکر نه دی نو اخوا ټیک دی، زمونږ کار همدغه اخوا څه غرض دی چې زنانو ته خبره صحیح تاسو خو یې اورئ سړي که نه خبره. وایي تپوس یې ترې وکړه چې دا په چا خرڅی؟ وایي ورته ویې ویلې چې دا ظلم دا په حاکمانو خرڅوم. حاکم سړی د وخت حاکم، د وخت د حکومت مشر، د ده یوه سترګه ړنده یې یوه بینای. خبرې به راځم، زما نه هغه قصه نه هېرېږي او په قصه پسې قصه را یادېږي. د دې حکومت یوه سترګه ړنده یې یوه بینای. سړی مړ کېدو، سپین ږیری او بوډا و، بچو ته یو بچي ته ویل دې خوا راشه بچیا، زه خو دنه لاړم، اندازه مې داسې ده چې روان یم، ټیم به مې یا ډېر یا کم، خو درې خبرې راته کومه. دې زوی ته وایي یو چې غریب نه وی مالداره شوی د ده نه به قرض نه علي، او یو ښځې ته به د زړه راز نه وی، او دریم د حکومت د ړندې سترګې نه به ځان ساتي. بابا خو مړ شو، قبر کې یې کېښودو، زوی سوچونه کول چې دا به زه څنګه معلوم کړم دا قصه چې دا خبرې راته راښکاره شي. غره له لاړی یو چیلې یو بزه هغې یې لاړه کړه او ټک ټوک یې کړه، پوهېږې که نه، او په بوجۍ کې یې واچوله، او د دې نه مخکې یو کلي کې غریب سړی او مالداره شوی و، د هغه نه یې لږې روپۍ را قرض کړې، او بیا یې بزه لاړه کړه او په غره کې یې ټک ټوک کړه او په بوجۍ کې کور ته راوړه. ښځې ورته ویل دا څه دي؟ ویل چپ چپ
ال ونه وی سړی مې وجلی او دلته ښخه و، خو چې ال چاته ونه وی په غضب اخته شي. نو زه دومره کم عقل یم چې زه چاته ال ویم، د مړي ال اوس ویم خپل خاوند باندې. غوجل کې یې ښخ کړ، وبزه خو هغې ته ویل سړی دی. نو ښځه چې سبا له ګودر ته لاړه، نو دا ښځې خپل منځ کې باسونه کوي. نو دې ښځې روغ غوندې دي، یې بلې ښځې ته لګیا دی ویل یا خورې قیمت شي، بېګا زما خاوند سړی مړ کړ او ښخ یې کړ، ما ته ویل چا ته ال ونه وی. نو زه دومره کم عقل یم چې زه چا ته ال ویم. هغه ښځې خو کور ته خبره یوړه، هغه خو خاوند ته وویله، خو لنډه اوږدې څه کوي چې ماښام کېده دغه ده چې تاڼهدار سره د پولیسو راورسېده او سړی اوچت کړ، پاڼسۍ له وړي. هغه غریب سړی خبر شي، هغه رامنډې والې ویل دا زما پیسې ته اول والئ، چېرته یې وړئ بیا ویسئ. ده ورته وویل چې هلکه پانسي کوئ مې مه، خو پلار مې یو درې خبرې کړې وې، درې واړه رښتیا شوې چې ښځې ته به ال نه وی، ال مې وویلو نه وګوره دغه حال شو. د غریب نه مې قرض راخستی او زما مرګ دی وخت دی، هغه وایي زما پیسې دې والئ. او د حکومت سترګه ړنده ده، هلته ګوري نه چې دا سړی دی که بزه ده. خو زه یې اوچت کړی م او جیل ته یې ورسولم او ګوري نه. ویل دا ظلم په چا خرڅې؟ ویل دا ظلم په دې حاکمانو خرڅوم. او ویل دا کینه په چا خرڅې؟ ویل دا په دې سپین پټکو باندې خرڅوم. دا مولا نه دي په خبره پوهېږي که نه؟ یاره خو رښتیا چې لوی شر دې مولانو جوړ کړی دی، الله دې پکې خیر واچوي. یو ته وایي مونځ درپسې نه کېږي او بل ته وایي مونځ درپسې نه کېږي او عوام دې هغې تماشې ته پراته دي. خدای کور آباد و، خدای کور آباد. اتفاق وکړئ دی دا عوام په ځان مه بې اعتماده کوئ. په خپل منځ کې که مسله چېړئ په دلیل یې په کوټه کې وچېړئ او یو بل سره مناظره هم وکئ، یو بل سره بحث هم وکئ. خو دا چې ته په تقریر ودرېږې او د ملا ګنډی وباسې، هغه چې ودرېږي ورسره که تا خو صرف کمیس یوز او زه نوز پرتوکم وباسم، هغه بیا داسې لرې لاړ شي چې هغه بیا هغه چا پلار بیا رایسار کړي. لکه داسې ده که نه ده؟ داسې ده که نه؟ ښه ویل دا مکر په چا خرڅې؟ دا په ښځو باندې. ښځې یاره تاسو یقین وکړئ چې د ښځو کې کم مکر دی که نه؟ اوس قرآن وایي چې ستاسو مکر ډېر لوی دی. یوسف علیه السلام کله چې هغه عزیز مصر راغی، شیب ثابت شه کار خو هغې وران کړی و، نو بیا ورته وویلې چې ستاسو مکر د دې مقابله څوک نشي کولی. امام بخاري رحمت الله علیه چې کله بغداد ته راننوتو، نو مولان ټول راولګېده او د امام بخاري خلاف یې شروع کړ. دا نوی مولا راغلی دا په څه طریقه موږ د دې کلي نه وشړو؟ لکه د ټولې علاقې مولان راغونډ شو، ښه د ټولې علاقې مولان راغونډ شو او دا فیصله یې وکړه چې مولان به کینو. 10 مولان یې مقرر کړو او 10 مولانو ته 10 حدیث ورکړو او د 10 په حدیثو کې په متونو کې او په سندونو کې غلطیانې راوستي، بدل را بدل یې کړو. امام بخاري رحمت الله علیه ناست دی، یو کس پاڅېد، یو مولا 10 حدیث یې پیش کړو. امام بخاري رحمت الله علیه ورته ویل لا اعرفه، ما ته خو د دې علم نشته. بل پاڅېد، هغه خپل 10 حدیث پیش کړو، 100 حدیث یې پیش کړو. چې کله هغه 100 حدیث پیش کړو، امام بخاري رحمت الله علیه را پاڅېد او شروع یې ورته وکړه، تا 10 حدیث دا ویلي وو، په هغې کې دا غلطي وه په متن کې او دا په سند کې، او ټیک داسې دی. 100 واړو ته حدیث برابر کړه. امام ابن حجر وایي تعجب دې خبرې ته دی
چې غلطي هم د ټولو وپېژانده او بیا اسلام د ټولو وکړه. امام بخاري رحمت الله علیه چې کله بخارا ته راغی نو د دوی لوی استقبال وشو. کله چې د علاقې ګورنر هغه د دې حالاتو نه خبر شو، هغه د علاقې ګورنر خالد زوی د احمد هغه د امام بخاري خلاف شو. ما خو تاسو ته ویل چې ملا سړی څوک مخکې چېرته مني. نو جواب یې ورولېږه دوه خبرې راځي چې ماله به دلته راځي او حدیث به راته وی یا زما بچو ته به وی. امام بخاري اوس دا خبره ونه منله. زه علم نصف کومه چې ستا په دربار کې به ولاړ یم چې اوس به د خان صاحب بچي هغه طالبانو منځ کې کېنوه، راشه د طالبانو منځ کې به ناستي او سبق به ورته ویم. دې حد ته خبره راورسېده چې امام بخاري رحمت الله علیه د بخارا نه وشاړه. اول یې ورته اختلاف جوړ کړ چې به هغې کار ونه شي، به یې وشاړه. اوس د بزرګانو دعا هم قبلېږي که نه، د دې مولانو څخه ګوتې وې، خو ګوره که دې مولا دا چل وکړه چې رب دې ښه شپه مه نصیب کوه، نو انشاءالله چې بیا به دې ښه شپه نه وي. ډېر خلک هسې یوه خبره درته کوم، په خبره کې به خبره کوو، خیر دی، صحیح ده که نه؟ لکه یوه خبره درته کوم دې ځای کې ما ته توجه برابر نه ده. دا د چا زړه ازاري کول، دا د ښځو ته هم ویم او دا د سړو ته هم ویم، اهمه خبره ده ښه. دا د چا زړه ته صدمه رسول، ښه پوهېږي چې دا پلانی پې خفه کېږي او ته دا کار کوم، صرف د دې دپاره کوم چې د حاجي اختر شاه پې اړه چوم، صرف د دې دپاره کوم چې د سردار مولوي پې زړه چوم، د بل څه دپاره نه کوم. زمونږ استاذ به دا ویل دا کبیره ګناه ده. دا کومه ګناه ده؟ زه یې رښتیا وایي دا ناست خلک ټول دا کار په موږ او تاسو کې دی که نه دی؟ جواب راکړئ. لکه وایي د قصد یې کوم، ده ته پې زور ورکوم. نو چې تا ته پته لګي ظالمه چې دې مسلمان ته پې زور میلاویږي، خو مه کوه که نه. افسوس دا دی چې اوس سړی کومه یو خبره وکړي، دا زړونه د دې خلکو سم ډک دي د غمونو نه. ښه په خدای قین وکړه داسې وخت چې ما ته لغوه کېدی نه ګاډي و، نه ټلیفون و، نه دا خیمه وه او نه دا بنګړي وه او نه دا لوسپیکرې وي. خلکو به پیدل مزلې کولې او د وربشو روټې به خوړلي او نه دا نعمتونه وو، خو خوشحالي زیاته وه. اوس چې هر سړی وګړی که نه نو د مرۍ نه د بره دی داسې ډک دی خلک ده چې دومره ځای پکې نشته د دې غمونو نه. هلکه ده که نه ده؟ د هر سړي نه تپوس وکړه. خو یو حدیث را یاد شو چې چاته دا غمونه ډېري که نه د دې سم ګناهونه رېږي. دا ډېر ښکلې خبره ده. یو ورځ یو صحابي دی، هسې یو خبره تر ګټې بله کوم، خبره یاد ساتئ ما چې کومه رانیولې. ښه امام بخاري چې کله بخارا ته راځي نه یېره نه شي، ختم به کوو، په ختم کې به خبرې هم کوو. هسې یو حدیث را یاد شو د ابو داود شریف کې په کتاب الصلات کې آخري حدیث دی، او د دې نه مخکې ته زه یو قصه کوم. یو وخت کې په ما رسې لږې غوندې پیسې قرض راغی. دا قرض چې دی که نه دا سړی ډېر خرابوي ښه، او چې دروازې راته وډبوله چې هغه زما پیسې یا صیبه نو دې د خوب نشته، خو چې هوښیارې او چې ناقه مقلې د څلورو پښو زناورې نو خر به کې نو، ځکه چې بیا به پردي حق باندې خبر به نه نو. رښتیا خبره ته کوم چې هوښیار یې او په تا کې عقل یې که نه، او تا ته چا ټلیفون وکړه چې هغه زما پیسې، ستا خپې به هم کار نه کوي،
او چې نه د څلورو پښو ځناور وي نو خبر به هم نه ورځ په ورځ ورپسې نوره غوښه نیول کېږي سمه ورځ په تپل کېږي به داسې به نه وي چې دا پردي حق ورکول غواړي دا ده که داسې نه ده شهید که شهید هم دی که نه پردي حقو ته نه ماب کېږي شکر دا دی چې په موږ او تاسو پردي حقونه نشته ټولو شکر دی که نه داسې ښه خوشحاله یاستئ خبر به شئ وایي خبر به شي چې څنګه وایي هله به خبر شي چې تالو جبې له ورشي که تالو جبې له راشي ته به هله خبر شي زه یې رښتیا ووایي تاسو په دې ناستو کسانو کې تاسو خویندو له حق ورکړی جواب راکئ خویندو له حق ورکړی خور له حق نه ورکول لکه واورئ ټولې واورئ او دا ښځې هم دې واوري د دې ښځو د دې ورونو څه حق دی د پلار په هغه زړو څپلو کې هم د دې خور حق شته د پلار په هغه زوړ وسکټ کې په هغې کې هم د دې خور حق شته د پلار دغه اوداسه په لوټې کې په دې کې هم د دې خور حق شته دا حساب کتاب چا کړی اوس د حاجي صاحب نه تپوس وکړه ورکړه ما ته یې بښلی کاغذ وګوره انده راته بښلی دا شریعت نه مني کچګرن دی به راولي او پټی به کچ کړي او خور ته به ووایه چې څلور دړۍ دې پکې ورسېده او حواله به یې کې ورته او بیا به یو څلور سپین ګیري لا حاجي صاحب او دا مولوي صاحب او دغه اجنبي مولوي صاحب او دا حاجي صاحب دا به هغه خور له ورولېږي ورته وایه اوس یې راته پرېږده که راته پرېښوده که نه ما له بل نوم کېده خو هغه پوهېږي چې انګور ترودي هسې هم نه راکوي ما در بښلی دی دا بښل نشته شریعت یې نه مني چرګه دې وتښتوله د ښځې نه منډې پسې ووالې نو چې کله ډېره لرې لاړه زه د خدای په نامه دي نو په خدای په نامه دي ځکه چې هغه خو هسې هم لاس له نه راتله د ښځو حق های ته په دې باندې زمونږ په دې مومندو کې بره بل شان رواج دی چې خور یې مړه شي صاحبه نو دا خیرات او سخاتو په دې خو ستا د خور حق ختم نه شو یاره وایي ډېره درنې خښه کړه ظالمه تا خو ټول حق والی دی دا په دې نه کېږي او په دې نه کېږي چې ته وله دړۍ ګونځاکي وکړي چې ستا که راله په ګونځاکو نه خلاصېږي وا دې ورځې که نه او یا تا وله د منډۍ نه دوه جوړې جامې راوړه ماشومانو له دې بېلې وکړي ولې دا نه دي څه د خور جدا حق دی هغه خپله ځمکه په هغه کور کې حصه رسول الله صلی الله علیه وسلم له یوه ښځه راله ورته وایي د الله رسوله زما خاوند ستا څه شهید شو او هغه ماله د خاوند رور ټول قبضه که رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته انتظار وکړه 2 مینونه دي یو زیما خاوند مې ستا څه شهید شه د بره نه آیاتونه راله رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه زنانه ته وایي ترمذي کې حدیث دی دې خوا داسې وکړه هغه خاوند رور یې م راوغوښته دې خوا راشه داسې وکړه چې دا مال 3 حصې که په دې 3 حصو کې 2 ثلثه دې 2 نونو له ورکه 8مه حصه دې ښځې له ورکه او باقي تعصب یې هغه ته واخله دا واوره که نه د ښځې حق شته نو په دې ګونځاکو باندې د ښځو حق نه ختمېږي او نه دا چې د ګنده او د منډۍ نه وله تا 1 جوړه جامې راوړې په دې هم حق نه ختمېږي ښځو له حق ورکه که نه ورکې مونځ دې نه قبلېږي پردی حق د څه دی که نه ورکې په قیامت کې به دا خوږه خور تا ته ولاړئ او ستا نیکۍ به بیا هغې ته میلاویږي دا ستا چې کور ورسه جوړ دی که دا خوږه خوره یوه نیکۍ درته هم نه پرېږدي یوه ډېره ده که لږه ویا وره ټوله سورۍ پیسه هم درته نه پرېږدي نو ولې نه ورکې اوس یې ورکه که نه پردی حق امام بخاري رحمت الله علیه چې کله بخارا ته راغی خبره مې په دې پورې کوله
حاکم گورنر وسوران شه د علاقې نه وشاړه نو امام بخاري رحمت الله علیه لاس اوچت کړه ویل یا رب زما بدل تی واخله د نیکانو خیرې ګوره قبلیږي د علماو ستین پنج مه کوه د بزرګانو ستین پنج مه کوه د پاکو تبلیغیانو ستین پنج مه کوه د پاکو مجاهدینو ستین پنج مه کوه خیرې ګوره قبلیږي بددعایي قبلیږي که ویې ویلې چې یا الله اللهم اکفینهم بما شئت عبدالله ابن تعمیر ویلې یا الله دا 500 پوځیان یې راسه لیږلي دي او دې ظالم بادشاه راسه لیږلي دي ما د دوی نه محفوظ کا عبدالله ابن تعمیر لاس پورته کړ ویل یا الله د غره سر ته یې راخېجولی ما دې کافر باچا راسه 500 پوځیان لیږلي دي چې دا که د دین نه واپس شو ریولی که واپس نه شو د غره نه ښکته راګزار کوي نغه لاس پورته کړه څه چارې وکړه څه یې ویلي اللهم اکفینهم بما شئت یا الله د دې نه مې خلاص کړې یا صاحب وایي دې غر کې زلزله شروع شوه که خو چې زلزله شروع شوه که نه وایي د پنډوسونو په شان دا یو پوجي داسې غړسته به ومړ کېده به او هلک نیغ ولاړ دی ورته یې تماشې کوي خو موبایل په هغه وخت کې نه وونه چې تاسو اوس تماشه کړې وې لکه په خبره پوه شوې دا ویډیوګانې خو اوس راووتې دا خو نه وې په هغه وخت کې دغه دی چې هلک روغ جوړ راغی او چې تا څنګه چلو شو پاکه رب بیا یې 500 یا څو کسان ورسره کړه د دریاب منځ ته یې بوځئ اوس په سړي خرچه شوې ده لکه وجنیم نه که چې تر واوړي ځکه ده ته خو ډېر تعلیم ورکړی او سیر یې ورته ښودلی و لکه خرچه پې شوې ده که نه اوس چې بل کېنه خو به بیا شی درسره کېږي چې راواوړي نو د دریاب منځ ته یې بوته ویل اللهم اکفینهم بما شئت الله د دوی نه مې خلاص کړي دغه دی چې هلک روغ راغی هغه ټول خدای هلاک امام بخاري رحمت الله علیه یا الله زما بدل د ده نه واخله ربي انی مغلوب فانتصر اللهم انصرني فانك خير الناصرين اللهم انصرني ولا تنصر علي اللهم امكر لي ولا تمكر علي یا الله زما سره مدد وکړه زه مظلوم یم زه محتاج یم یا حی یا قیوم برحمتک استغیث حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل دا دعاګانې وایه که نه د نیکه لاس دې تاسو خلاصي الله لا اشرك به شيئا وایه دا دعاګانې که زه تا ته دې بیا نقصان در ورسوي امام بخاري رحمت الله علیه دعا وکړه یا ربه د ده نه مې محفوظ کا الله یې دعا قبوله کړه باچا اوس وران شه ایست یې د ګورنرۍ نه مات کړه یوازې مات خو هم نه کړه ویل په خرې سور کوي او مخ وله تور کوي اوس یې خوند وکړه د چا سې ګوتې والي وایي جواب راکړه امام بخاري یوه واقع ته بیانوم نو بس بیا خبرې له راځم خوږه واقع ته بیانوم هسې د اوسنۍ زمانې مولان چې راواخلې که نه امام بخاري حیران به پاتې شي داسې کار وشو حاجي صاحب وکې دا کار امام بخاري رحمت الله علیه پیسې وله مور ورکړې سبق له روان دی چې مور پیسې ورکړې سبق له روان دی دا پیسې اوس یې وغلولې دي اوس چې کله امام بخاري په کښتۍ کې کېناسته دا غله مسه ناست ډېر کسان ناست او ده ته پته لګېدلی چې دومره روپۍ ورسره دي غل په کښتۍ کې اعلان وکړ زما نه دومره پیسې ورکې شوي دي او چا رانه پټې کړي امام بخاري رحمت الله علیه سوچ وکړ چې پیسې خو زما څه دي او دې سړي لیدلي که چېرته دا پیسې زما څه ګیرې شي ټول عمر به د علم او د علماو نوم بدنام شي ځکه ډېر ویم چې دا زما دي
زه به ډېرې چغې وکړم چې زما دي خو هلکان شته اوس خو که دې ښه کار هم وکړه که نه هلکان شته په بټنو به یې درله خورئ داسې لوبې به له پکې راوباسي چې یقین وکړه ته به حیران شي ربه خیر په 4 اودسونو به ګرځي نو اوس مخکې ښه وه خبره لکه کم کمی زیاتې به دنه وشو الله څه دې معامله وه الله درته معاف کوله اوس خو چې ته څه ووایې که نه چې ما کله ویلې ها دا واله دا تا کړي که نه یې کړي نو بیا به چا پلار بن کړي خبرې هم ستا دي او وجود هم ستا دی او خوله هم ستا خوځېږي نو او ته خو په هغه ساعت کې په ځان نه وې پوهېدې امام بخاري رحمت الله علیه سوچ وکړو که زه اوس ویم چې دا پیسې زما دي زما سې څوک نه مني او که ویې مني خو کېدای شي یو کس پکې داسې پیدا شي او بیا به وروستو خلک وایي چې امام بخاري یو لوی محدث و یو لوی عالم او غلا یې کړې وه د هغه ملګري به ډېر زما به کم وي پټوی په قلاره په پټه راواخېسته او دریاب تېرو غوندې ګزار کړ غلطه کښتۍ والا ویله لکه تالاشي واله نو اوس موږ ته نور څه وی څه نه چغې وې چې پیسې مې دي او پیسې مې دي ټول غل شروع شو اوس یو لټوي ټول یې ولټول چې امام بخاري راغی سم ولټاو پیسې پیدا نه شو د کښتۍ نه کله کوشش امام بخاري ته دا غل وایي خبره راته کوم رښتیا راته ووایه پیسې دې څه کړې ستاسو خو د څه یو مال څه لیدلې وي وایي رښتیا را باندې ویله مې سیند ته ګزار کړې وایي ظالمه نو ولې دې ګزار کړې وایي د علم علما مې نه بدنمول خلکو وایي چې امام بخاري غلا کړې پوهېږي که نه پوهېږي دا به ته وکړي عزتمندو پروګرام د ښځو دی زه دې زنانو ته لنډ یو څو خبرې کوم نو بیا خپل حدیث له راځم زمونږ او ستاسو په دې زنانو کې دا ډېر کمزوری قوم دی ډېر کمزوری قوم دی زنانه او الحمدلله نن چې موږ ګورو نو دین چې دی څومره یعنې دین دی کې څومره دی تلاوت دی کې څومره دی عبادت دی کې څومره دی دومره په سړو کې نشته لکه عبادتونه زنانه ډېر کوي منځونه ډېر کوي تلاوت ډېر کوي دا ټولې خبرې ته لرې کا د خاوند د کور چې دا زنانه کم خدمت کوي رښتیا به وایي تاسو ټول خپلې ښځې یادې کوي د خاوند د کور چې دا زنانه کم خدمت کوي 4 مزدوران هم دومره خدمت نشي کولی هلکه کولی شي په خدای قین وکړي په بټن پاسي او په بټن کښېني اوس یو خبره ته بله وکړم دا زنانه یې وانه وري ویې کړم په شریعت کې په زنانو ستاسو خدمت نشته ومې کړه خبره مې وکړه که نه اوس به ته یوه قصه هم وکړم یا لکه اوس به ته یوه قصه هم وکړم یو امي سړی و هغه د عالمې ښځې سره واده کړی و سړی امي او واده یې د عالمې سره وکړه عالم هغې ته وایي کتابونه یې ویلي نن چې د بخاري ختم دی دا اوس عالمانې شوې نو چې سړی کور ته راغی نو دا ښځه ورته وایي چې خاونده داسې کار به کوو چې ژوند به په سنت طریقه تېروو خو امي سړی د دې ټکي سره ډېر زیات خوشحاله شو چې خدای خو لوی نعمت را کړی یو خو ښځه او دویم دا یوه خوشحالي دا ده چې ښځه او بله خوشحالي دا شوه چې ژوند په سنت طریقه شو څه خوشحاله شو چې لږ ټیم تېر شو دا ښځه ورته وایي ما راته څه وویلې وایي تا راته ووایه چې ژوند به په سنت طریقه تېروو ښه نو په سنت طریقه کې ستا د پلار او ستا د مور یعنې د خواښې او د سخر دا خدمت په ما نشته د دغې غم کوه سړی په دقه ځای کې دقه حیران شو چې یا ربه خیر پکې واچې بوډا پلار څه به اوس څه کوم او د بوډۍ مور څه به اوس څه کوم ما خو چې دا ښځه کوله دې له مې کوله چې زما د ښځې مور خدمت به کوي زما د بابا خدمت به کوي اوس چې د هغې خدمت نه کوي دې څه به څه کوم
شپه وه تېره شوه نو څه شپه وه خو ټوله د سوچونو نه ډکه وه چې اوس به کله سار کېږي چې سار شو مولوي صاحب له ځان ورسو د جومات مولوي صاحب له سړي ویل مولوي صاحب په غټ غم واوښته مې څه چل دی ویل ښځې راته ویلې عالمه ښځه ده چې ژوند به په سنت طریقه تېروو وایي ما ورته وویل چې خدای دې په عمر او ژوند کې خیر او برکت واچوه ډېره د خوشحالۍ خبره دې وکړه چې لږ ساعت وشو بیا یې راته وویل چې په سنت طریقه کې ستا د پلار او ستا د مور خدمت په ما نشته ویل خبره خو راته ټیک کړې ده خو ته یو کار وکړه لکه خبره خو د کتاب د منځ کړې ده په سخر او د خواږې خدمت خو په ښځه نشته دا اشتیا خبره ده په شریعت کې خو اوس ته یوه خبره وکړه ویل ته و چې اوس ورغلې کور ته ته به ورته وویې چې دقه دی تلی ومه او په سنت طریقه کې ماله بله ښځه هم جایز ده او بله ښځه کوم زه بېرته ګوره کور ته چې راغی سړی ویل السلام علیکم ښځې ویل وعلیکم سلام ویل یا ښځې یوه خبره درته کوم ویل هغه څنګه ویل ژوند به په سنت طریقه تېروو نو ښځې ورته وویل چې تا ته خو ما بېګا ویلي دي چې ژوند به په سنت طریقه تېروو ته یې وسوې ویل نه نه خیر دی خو زه ما هم درته صحت دهاني وکړه چې لږ ساعت وشو ویل یا ښځې زه خو تلی وم هغه کوز کلي ته د هغه پورې غاړه کلي ته تلی وم او خبره روانه ده خو کېدی شي چې الله پاک یې برابر کړي ویل د څه شي خبره ویل په سنت طریقه کې ماله دویمه ښځه درېیمه او څلورمه روا ده ایسته دا ښځه بله کومه په سنت طریقه کې راته الله دا ویلي دي ویل یې خاونده نو په بله څه لکې تا خو زه نوې نوې راواده کړی یم په بله کې څه ویل دې مور او پلار خدمت دې کوم ویل په غضب اخته شي مور او پلار خدمت دې پوه شه او زه پوه شه خو چې ګوره بله ښځه ونه کړي بېرته ټیک شوه خبره مې په دې پورې کوله پروګرام د ښځو دی دا ښځې چې تاله په کور کې کم خدمت کوي لکه ما ته ګورې خړسرې دې خوا کېده دا ښځې چې تاله په کور کې کم خدمت کوي په رب مې دې قسم یې که دا دله 4 مزدوران هم وکړي هر سړی دې په کور کې قیاس کړي اوس ورکړه هر سړي له قسم په خدای یقین وکړه چې دا دوی کم خدمت کوي صاحب سار د هغې خوب نشته تلاوت یې نشته او بس دغه د بچو غم چې اوس ورله چای تیار کړي او بیا وله جامې استري کړي او خاوند خر خېږي هغه وله لګېله څپلۍ پالش کوي نو چې راپاڅېږي سرې سترګې نیولي په میز ورته چای کېږدي او پراټه او انډه د خان په شان ښه او دې بالښت یې ډډه والي او یو ګوټ تې وکړي او د دغه نه هغه غریبه لا ټیټه سازه نه ده اخرین جامې راوالي وله اوس غم کوي چې دا وینځي ځای جارو کړي وړه واغږي او مېلمه راغلی هغه له چای وکړي تور چای بیا وشي کعبه پسې اوس بیا راولېږه خدای پاکه کو زه ته خو مزدور ته ووایه یو چاټکیا مې اوچت کړه دا دویم بیا اوچت کړه هغه یاره اوس پیسې 100 روپۍ راکړې زه دا کار نه کوم ځان له بل مزدور ونیسه ته خو مزدور ته ووایه ټیک ده چې تاله لنګري کار کوي خو داسې کار دله نه کوي لکه ښځه لنګري به دله کار کوي 25,000 او 30,000 تنخوا به ورکې خو دا صرف د لنګر سبې کاري دا خو تاله د ګورې دا ستا چوړه یم ده ښه غسلخانه دله پاکوي دا ستا مزدور هم د جامې دله پاکوي دا ستا لنګری یم ده ترکاري دله پخوي ظالما وعاشرهن بالمعروف خو ته هم ورسره ښه کوه که نه د دې ښځې څخه ښه ژوند اختیار کا حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي خیرکم لنسائکم په تاسو کې بهترین هغه څوک دی چې هغه خپلې ښځې ته غوروي نو چې ستاسو د خپل ښځې مینه نشته هسې ظاهر کې به وایي چې مینه مې رسه شته خوړی به وله تا ټق او پړق چولي او بیا دا بوډاګان الله هم دې معاف کړي نو دا بوډاګان د دې نه خو انګورین هم تنګي ځکه ټولې کنځلې کوي په کور کې چې کله بوډا اوس څه وکړو نو ټیم مختصر دی اخلاق په ورځ د قیامت
د اخلاقو تله دا به په ټولو شیانو کې درنوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته الله فرمایي انک لعلی خلق عظیم. د رسول الله اخلاق داو سل من قطعک واعف عن من ظلمک واحسن الى من اساء الیک. خپلوي مه ختموه، د ظلم بدله په عافیه ورکه، د بدۍ بدله په احسان باندې ورکه، د ګاونډ سره ښېګڼه کوه. د رسول الله اخلاق خدا و صفا تندې ساته، ستا دا خوله به ټول عمر مسکی وي، تبسم به پکې وي، خوشحالي به پکې وي. په تندي به 14 نه ودرې چې یو خره سپره شي، په کنځلو راننوځي او په کنځلو وځي ظالمه. دا ژوند به ته د ښځې سره تېرې، هغې پلار پرې کړې، هغې مور پرې کړې، هغې خور پرې کړې، هغې خپل ټول خاندان پرې کړې او ته خل سره یې قبول کړی او ظالمه ته ورسره داسې زیاتې او ظلم کې. وعاشرهن بالمعروف، د ښځو سره ژوند تېر کوي په ښه طریقه باندې، د مینې ژوند ورسره تېر کا، د محبت ژوند ورسره تېر کوي. یوه خبره درته بله هم کومه، که صدقه او خیرات کې نو اول ثواب دی په دې ښځه کې دی چې پلار به ښځې له څه راوړي. هغه بوډۍ چې راسته هغه ګوټ کې هغه چشمې لګولې نو هېڅ هم نه خو ستا جب ته ګوري چې څه یې وله راوړه که نه، نور هېڅ هم نه ښه نظر یې کار نه کوي. که ورته وایي چې به یې تلاوت نه کوې، سترګې مې کار نه کوي، بچی ګرې ډېر به مې کړی وې او غوټه یې نه ښه او کوټې ته یې نه نسته، دا وایي مسته کړه، دا وله وایي چغزه یې راوړي په چغزو باندې مسته کړه. لکه ظالمه د مور له هم راوړه، داسې نه چې مور له هم راوړه، خو د ښځې سره د مینې او د محبت ژوند وکړه. وعاشرهن بالمعروف، رسول الله فرمایي په تاسو کې بهترین هغه سړی دی. لکه خبره په دې پورې کوم موږ او تاسو د ښځو سره د حیوانیت زندګي تېرو، د ځناورو زندګي تېرو، د ښځې سره د حیوانیت او د ځناورو زندګي مه تېروه. هغه ښځه چې خاوند یې یوه شپه باري او ډېره خوب نه ورځي، پوه شه چې د دې اوسه مینه ده. هغه ښځه چې خاوند یې سیروزې نه لاړ شي او دا سوالونه کوي چې خدا به 40 ورځې قبول کړي، نو ته پوه شئ دا سړی نه دی. رښتیا خبره کوم. او چې کله ورته څوک وایي چې د وړو پلار یا غټه ریپونو کې زه نه درځم او شپه بار وکړه زه سبا به راشي، نو معلومېږي دا چې ته سړی دی. او که ښځې ورته وویلې چې خدای دې په ښځه بخته کړه کور ته راځه، نو پوه شه چې دا ښځه په ما خفه کېږي. اوس دا ټیسټ خو تاسو ټول ته معلوم دی. وګوره که نه ټلیفون چې وکړې نو زه وایم مړه دا یوه شپه پکې بار وکړه که نه دا تنګه ده ستا نه که نه زړه دې وله چولې. حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي بهترین په تاسو کې هغه څوک دی، بهترین په تاسو کې هغه څوک دی چې هغه د ښځې دپاره غوره دی. د ښځې سره معنا د مینه دومره ده چې د دې ښځې نه تپوس وکړي چې ستا دا خاوند نو هغه ډېر زیات صفت وکړي، خو په خپله نه ګوره بل به دې تپوس کوي. که ته دې په خپله تپوس وکړې، اوس چېرې حدیث کې خدا راغلي، حدیث کې خدا راغلي چې سړی هغه سړی دی چې ښځې ته غوره وي او دی بېګانه ورشي او د ښځې نه تپوس وکړي چې ښځې تا ته زه څنګه ښکارم، به وایي ته خو په دې ټوله علاقه کې د غلنۍ نه روانه تر د ناقې پورې ستا په شان سړی نشته، ته خو واوه. او که نه چېرته د بل چا په خوله دې تپوس وکړه چې یوه ښځه دې ورولېږله چې دا خاوند دې څنګه دی، الوي غضب دی، خدای به یې دې خلاصه کړي. لکه پوهېږي که نه پوهېږي، حجاج یو بادشاه تېر شوی دی، یو ظالم بادشاه تېر شوی و، 6,000 مړي مخې ته داسې کړي وو. ښه دې مختصر دی خو څه وکړو، خبره پسې حدیث خو لا په ځای پروت دی. یا لکه پوهېږي که نه پوهېږي، ډېر ظالم بادشاه تېر شوی دا حجاج. د ده زه اوس کومه یوه قصه وکړم، خو یو 2-3 خبرې ته کوم. دا 6,000 مړي خو ده داسې مخې ته کړي وو او دا چې لاړ شه پلاني ځای کې مړ کا
او پلاني ځای کې مړ کا خو بیا بې شماره و. یو ته یو په طواف کې یو سړی خلاص شوی و. هغه قصې له راځم که خپلې قصې له. او یو ته یو بوډا خلاص شوی و. هغه قصه وروسته ده. هغه طواف کې یو سړی لګیا و ړوند ړوند او دم طواف کوه هغه هم طواف کوه او ده دا دعا کوله ویل یا الله ماله سترګې راکړې ړوند و په دې طواف کې دعا کوله. حجاج باچا راوغوښته ویل دې خوا راشه طواف اووه چکرې. طواف څو چکرې؟ دا اوس د حاجیانو ته پته ده د نورو ته پته نه لګي. ویل څو چکره دي والي؟ ویل درې. ویل څومره ته پاتې دي؟ ویل څلور. او ویل سوال څه کوې؟ ویل هغه وایم چې الله سترګې راکړي. ویل ما پېژنې؟ ویل نه. ویل زه حجاج یم. ویل ښه نو وایه. خو خدا پاکه خیر پکې واچوي. ویل وایه دا چې دا څلور چکره پوره کا که سترګې دې راغلې وي خو خلاص که نه راځه هغه بار ځای ته راوځه چې په سر دې په توره ووهه. سړی ویل چې یا الله په حجاج کې خو ټوکې نشته هغه خو چې خبره وکړه کړي اوس خو سترګې غواړم په ځان یې راکېښوده که سترګې راللې سر ځي سر خو داسې چغې شروع کړې که نه چې څلور چکره پورې کېده سړي سترګې راغلې وي. مخکې سوال یې کوه خو دړنه نه و. اوس یې سوال څنګه وکړو؟ جواب راکړه. هلکه دا خلکو یې دعا نه قبلېږي. قسم په خدای چې دعا قبلېږي. ما قسم درته وکړه ښه هغه جدا مسله ده چې چا نه قبلېږي هغه بیا حدیثو کې لوی باس دی خو دعا قبلېږي. خو موږ او تاسو دا دعا کوئ هغلته غره ته ګورو غره ته ښه چې دا غر به د چای دا شاملات به د چای یا الله مالې راکړي یا الله مالې داسې تاله الله درکوي مړه. ته دا زړه د الله ته بلکل متوجه که او وایه چې الله راکړي زه دې تاله درنکړي درکوي دله که نه. او یو ته یو بوډا خلاص شوی و. یو بوډا ښه پټي کې لګیا و. دغه خبرې له راځم. پټي کې لګیا و نو د حجاج په سورلۍ سورو داسې چکر یې لګاو نو مخ یې پټ کړی و. مولوي صاحب پوهېږي که نه پوهېږي؟ تنګ شوي خو نهستی که زما خبرو ته به ملا څوک تنګېږي لکه پوهېږي نه پوهېږي. نو مخ یې پټ کړی و د پټي کې دا زمیندار کاکا لګیا و بوډا بابا. حجاج راغی سلام یې واچو نو دې بوډا نه یې تپوس وکړ چې څنګه چل دی خیر دی کلی وطن ښه دی؟ ویل ویل د دې کلي مشران هم څنګه دي؟ ویل ډېر ناکاره دي خو پېژني خو نه چې دا دی. ویل نه نه داسې ته نه یم حجاج څنګه دی؟ ویل خو لوی ظالم دی خدای دې ته موږ خلاص کړي. ویل چې داسې راته ووایه چې هغه حجاج ته ویني پېژنې؟ ویل پېژنم خو مخ دې راته الله نه ښیي د دې ظالم. حجاج پیسه هم ډک روغ غوندې دا داسې که نه دا مخ ورته راښکاره کړ چې ویل دا خو پوه شو چې دا حجاج دی. ویل ته ما پېژنې چې زه څوک یم؟ ویل نه زه خو تا نه. ویل زه د دې کلي لیونی یم 2 پېرې په ورځ کې به ما باندې څه چل کېږي زه په ځان نه دا اوس را باندې څه چل شوی و چې دا خبرې مې وکړې. حجاج له انعام ورکړ زه خدای دې ایست یې پرېښودو. خبره مې څه نه رانیولې واجي صاحب د دې نه چې ته بل څوک ورولېږي او تپوس دې وکړې د دې خپلې ښځې نه نو هغه فریاد کوي. نو د ښځو سره د مینې او د محبت ژوند تېرول پکار دي او ښځو له خپل حقوق ورکول پکار دي. په ښځو کې ډېر نقصانات دي. اب هم انشاءالله یو ختم کې بیان کو اب چېرته بل کې بیان کو خو اوس مې دومره وویلې چې د ښځو سره د مینې او د محبت زندګي تېرول پکار دي. دا ښځه د سړي جامه ده او دا سړی د ښځې جامه ده. کوم سړی چې د هغه ښځه نه وي دا بې جامو دی. کومه ښځه چې د هغې خاوند دی دا بې جامو ده. یعنې د ښځې پرده خاوند دی او د خاوند ګوره یوه جینۍ چې خاوند لري نو که هغه د ضرورت موافق بار راوځي څوک څه نه وایي خو چې کله خاوند نه وي او دا بار ګرځي نو خلک پسې خبرې کوي. د خاوند پرده ده که نه دا خاوند د ښځې دپاره پرده ده او دا ښځه د دې کور زینت او ډول هم دی. ستا کور یې راغونډ کړی قسم دی چې هغه سړی چې سړی او ښځې ته نظر کوي دا ښځه یوه شپه نه د دې سړي له خوب نه ورځي. د سړي له خوب نه ورځي چې په دې ښځه خو ټول کور راغونډي. ټول کور ډول دا ښایست دی. د ټول کور ډول او ښایست څوک ده؟ د
دا ښځه ده ته ښایسته بنګله سازه کا او ښایسته کمرې پکې سازي که خو چې ښځه پکې نه وي بیا هم کور نه دی ستا کور به هله ښایسته کېږي چې په دې کور کې ښځه موجوده وي نو د ښځې سره مینې د محبت د خوشحالۍ دا زندګي تېروه او چې کوم شی در باندې خوږ لګېده د خپلې بیبي دی راوړه دا ستا په کور کې ستا څوکیدار هم ده ته نه ته وځې ښه بهر ګرځې مزې چڼې او دا ښځه ستا کور ته ناسته ده ستا بچي ساتي ستا کور ساتي په دې یو کور له څوکیدار چې نیسي هم نن د 100 زره نه کم نه دی دا څوکیداره ده دا دوبۍ ده دا لنګرۍ ده لکه دا هر څه ده دا ښځه نو د دې وجې نه د ښځې سره د مینې او د محبت زندگی تیرول پکار دي ټیم کم دی زه به د حدیث صرف مختصر معنا وکم صحیح ده بسم الله الرحمن الرحیم باب قوله تعالی دا باب دی په بیان د دې قول د الله تعالی کې ونزع الموازین القسط چې کې به دومنګه تلې د انصاف په ورځ د قیامت او اعمال د بني آدمو امام بخاری رحمت الله علیه کمال دا کړی دی چې اولی کتاب الایمان راوړی او په آخر کې کتاب التوحید راوړی ایمان توحید خبره ډېره ښایسته راغونډه کړې ده شروع یې وکړله په کتاب الایمان باندې او کتاب اخلاص که په کتاب التوحید باندې معلومیږي دا چې نجات او خلاصې په ایمان او توحید کې دی وان اعمال بني آدم عملونه د بني آدمانو او خبرې د دوی توزن دا تللی شي اعمال د بني آدمانو دا تللی شي اوس دا چې دا تول به څنګه کېږي نو انسانان تول کولی شي د بعضې شیونو نو که د هغه شي جسم نه وي نو الله یې دغه شان تللی شي یا به وله جسم ورکي وقال مجاهد القسطاس العدل دا عدل ته وایي په رومۍ ژبه کې ويقال اویلی شي القسط مصدر المقسط وهو العادل دا عادل ته وایي واما القاسط او قاسط دا هو الجائر دا ظالم ته وایي د دې ځای نه دا معلومه شوه چې دا ټکی داسې ټکی دی چې دا د ازدادو نه دی د عدل په معنی هم راځي او دغه شانتې د ظلم په معنی هم راځي وبه قال حدثنا احمد بن اشكاب قال حدثنا محمد بن فزيل عن عمارة بن قعقاع عن ابي زرعة عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه روایت ابو هريرة رضي الله تعالى عنه ده دا ابو هريرة په ټولو صحابو کې دته حدیث ډیر یادو 5304 حدیث دنه نقل دي 5374 دومره حدیث د بل صحابي نه دي نقل ابو هريره رضی الله تعالی عنہ دو په اومه حجره کې د مشرف په اسلام باندې شو خو ټول عمر یې د رسول الله په خدمت کې تیر کړو د رسول الله سره بناستو دا نوم ابو هريره بیا کورنۍ کې او یا په دا نوم رسول الله کې دواړه راغلي دي د دوه کم اته کالو په عمر کې د وفات شو اوس دې ځای کې وګوره په دې حدیث کې د امام بخاري استاد احمد دی او اولنی حدیث چې کله نقل کوي په هغې کې استاد حمیدي دی
او د حمیدي او د احمد د دواړو ماده حمد ده، نو معلومیږي دا چې په اول کې هم الله له حمد دی او په آخر کې هم الله له حمد دی. د دې ته وګوره چې د امام بخاري رحمت الله علیه دا حدیث د ابو هريره نقل له، او اولنی حدیث هغه د عمر رضی الله تعالی عنہ نقل له، او هغه مهاجرو دیم مهاجرو. معلومه دا شوه چې ته هم د دې دنیا نه هجرت کې کار ګوره د ټول عمر نه دی. بیا دا دې ته وګوره چې ابو هريره رضی الله تعالی عنہ فقيه او حافظ او عمر رضی الله تعالی عنهم افقه. نو معلومیږي دا چې د حدیثو دپاره پوهه او حفظ ضروري ده. دا دواړه شیونه ضروري دي. حدیث وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی دي کلمتان دو کلمې دي. دا موصوف شو. صفتونه درې دي. حبیبتان الی الرحمن دو کلمې دي، او هغه کلمې دي چې هغه محبوب دي الله ته. خفیفتان علی اللسان اسانی دي په ژبه باندې، اسانی دي په ژبه باندې. ثقیلتان فی المیزان او درنی دي په تله کې. یوه کلمه ده سبحان الله وبحمده، او بله کلمه ده سبحان الله العظیم. الله دې موږ او تاسو له خیر راکړي، الله دې موږ او تاسو له خوشحالي راکړي، او الله دې زموږ او ستاسو